السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا ډیر غټ ظلم شوی دی چې یو ښکلی هلک چې د عمر 14 کاله دی او د په لسم کې سکول ویلي یو شیخ هلک ورسره د تمانچې په زور باندې بدکاري خو هم کړې ده او د هغې نه پس یې بیا قتل کړی خو هم دی. اوس هغه قاتل گرفتار شوی دی او هغه دې وخت کې په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي. ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډېر د افسوس او ډېر د جړا مقام دی. نن سبا زموږ په معاشره کې د ښکلي هلکان د یارانه نه کولو په وجه باندې قتلیږي، خو د شیخ هلک چې په مخ باندې ښایسته ږیره خو هم ده او د په تبلیغ کې 4 میاشتې خو هم تېرې کړي دي او دا خو د الله او د رسول د لارې نه هم خبر و چې د یو ګاونډي و د هغه نوم ناصر و، هغه په لسم کې سکول ویلی او د شیخ هلک ډېر خوښ شوی خو مو، خو دغه هلک به د شیخ هلک سره یارانه نه اچوله او نه به ورسره ګرځېدو ځکه چې د شیخ عمر 13 کاله دی او د هلک عمر 14 کاله دی. نو د هلک ته به روزانه مو پلار دا ویلي وو ځکه چې هلک ډېر ښکلی خو مو، خو ته به بلکل ځان نه غټو سره نه ګپ لګې او نه به ورسره کښېنې پاسې. ملګرو هم د شیخ هلک تمانچه راواخیستله او په سر یې ورته تمانچه کېښودله او په زور یې ورسره بدکاري خو هم وکړله او د هغې نه پس یې بیا قتل کړی خو هم دی. ملګرو واقعي چې ډېر غټ ظلم شوی دی، حکومت له پکار دی چې دغه ظالم انسان دې زر تر زره پانسي کړي ځکه چې د یو ښکلي هلک زندګي خو هم برباده کړې ده او ورسره یې غلط کار خو هم کړی دی. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.